فرقانه الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد مبارك وسلم عليه ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پدغه قرآن کریم په مبارک جشن کې زموږ استاسو د ټولو د نارینهو د زنانو د حاضرین په خپل بارګاه کې قبول او مقبول فرمایي ډېر تقاریر به هم شوي دي انتظار هم ډېر کړی او خویندې به هم ډېر زیاتې منتظرې پاتې شوي وي او چونکې زه بعضې مصروفیاتو د وجې نه بعض ځایونو کې هم ختمانې وې چېرته دعوتونو حاضریانې ما هلته وشوې او دلته هم زه ډېر په خوشحالو باندې رالم او د جناب قاري یاسین جنیدي صاحب او د هغوی د کور خلکو چې کوم هر کال باندې دا خدماتو ثمره موږ به ووینو دلته نور علما هم راشي نو زړه ته ډېره خوشحالي میلاو شي او زه دا خبره ضرور وکړم چې دا د خوشقسمتۍ خبره ده چې د چا بچي د قرآن سره تعلق پیدا شو د چا په کور کې د قرآن کریم فرقان حمید درس او تدریس شروع شو دا ډېره د لویه خوشقسمتۍ خبره ده زه به تفصیل طرف ته نه ځم خو دا حدیث مبارک زه ضرور ویل غواړم زموږ ستاسو خوږ نبي سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی الله علیه وعلى آله وسلم فرمان علی شان دی هغوی مبارک فرمایي چې لکه څنګه په شپې ماخوستن کې ځمکه باندې کم خلک ناست وي او بره اسمان ته وګوري او په اسمان کې کم پړکېدونکي ستوري ورته ښکاري ځمکې خلکو ته اسمان کې پړکېدونکي ستوري ښکاري دغه شان دی اسمان والا خلکو ته په هغه ځمکه باندې هغه خلک ورته پړکېدونکي د ستورګو په شان ښکاري چې کم خلک د قرآن کریم تلاوت کوي زه به د دې حدیث په تناظر کې دا ووایم چې د ځمکې ستوري هغه خلک دي چې څوک د قرآن کریم زده کړه کوي ستوري د ځمکې او رڼاګانې د ځمکې هغه خلک دي چې کم خلک د قرآن کریم درس او تدریس کوي او زه به دا وایم چې د یاسین صاحب جنیدي صاحب او د هغوی کور دا د اسمان یو برخه ده چې دلته هر وخت ستوري بلیږي دلته هر وخت ستورو رڼا شروع کړي دي او هغه کورونه بختور دي چې د کومو کورونو کې د الله تبارک وتعالی د کلام تلاوت کیږي او دا خبره یاد ساتئ دا کوم قرآن کریم زه به دا وایم چې اکثر مظلومه پاتې دی په پردو کې تاو دی پنځه شپږ خلافونه ورته اچولي دي په جوماتونو کې په میاشتو باندې قرآن مجید پروت وي او چا راغستی نه دی خو دا قرآن کریم د دې مظلومه کتاب خو دا هغه زورور کتاب دی او هغه غیرتي کتاب دی چې دغه قرآن کریم سره چا تعلق او نسبت پیدا کړو خدای پاک دا دنیا هم ښایسته کوي خدای پاک قبر هم ښایسته کوي او خدای پاک آخرت هم ښایسته کوي او زه به دغه الفاظو باندې دا پیغام ورکړم چې کومه بچیانې زما آواز اوري کومې میندې زما خویندې آواز اوري قرآن کریم له ټیم ورکوي چې کوم زما ته مخامخ مشران کشران ځوانان ناست قرآن کریم له ټیم ورکوي تاسو په رب باندې یقین وکئ چې دغه قرآن کریم کې کم سکون پروت دی دغه قرآن کریم کې کم آرام پروت دی دغه قرآن کریم کې کم ښکلا پرته ده دغه قرآن کریم کې کم رضا پرته ده د هغې په خپلو الفاظو کې زه بیان نشم کولی خو دا خبره به زه ضرور ووایم چې حضرت علی شریف خدا رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې ما باندې دوه قسمه کیفیت راځي یو دوه قسمه حالت په ما باندې راځي یو حالت را باندې دا راځي چې زړه مو وشي چې زه خپله د رب سره خبرې وکړم زه د رب سره خبرې وکړم یو کیفیت مې زړه باندې دا راشي او دویم کیفیت مې په زړه باندې دا راشي چې نه چې لږې رب را سره خبرې وکړي دویم کیفیت را باندې دا راشي وایي چې کله مو په زړه کې دا راشي چې زه رب سره خبرې وکړم
زه به مونځ باندې ودرېږم او د رب ذوالجلال په بارګاه کې یو 2 رکعته نفل وکړم ځکه مونځ د رب سره خبرې دي خو چې کله زما زړه دا وشي چې ما سره رب خبرې وکړي ما سره خپل خالق خبرې وکړي ما سره خپل مالک خبرې وکړي ما سره رب د مشرقینو خبرې وکړي ما سره رب د مغربینو خبرې وکړي ما سره حی القیوم خبرې وکړي ما سره ستار او غفار خبرې وکړي نو کله مزړه دا وشي چې رب اوس در سره زه خبرې نه کوم ای رب لږ ما سره خبرې وکړه چې بیا زه څه وکړم دغه تنده په دې باندې ماته کړم چې زه قرآن کریم تلاوت شروع کړم ځکه چې قرآن کریم دا د رب خبرې دي نو ماته د قرآن کریم کې دا شی میلاو شي چې رب ما سره خبرې کوي قرآن کریم خو کتاب دی چې تا سره رب پکې خبرې کوي او چې انسان یې لږ ډېر په ترجمه باندې پوه شي لږ ډېر معنا باندې پوه شي قرآن کریم کې ما او تا ته رب ذوالجلال څنګه خطابات فرمایلی تاسو پر رب باندې یقین وکړئ چې کله ناکله د قرآن کریم په خطاباتو کې دومره حسن پروت وي دومره زیات یو لذت پکې پروت وي چې زړه دا وایي چې ربه دې نه دا پته لګي چې ته ما سره دومره زیاته مینه کې شاید چې ما له عذاب رانه کړي قرآن کریم کې ښکلا ده قرآن کریم کې رڼا ده تاسو وګورئ چې دا چا ختمونه کړي دي دا چېرته ناست دي دا ورنی فرق یې ووینئ دا چېرته ناست دي دا په سټیج باندې ناست دي د دوی په غاړه کې څه پروت دوی په غاړه کې هارونه پراته دي ولې دوی څه دنیا ورانه کړې ده که دا اعزاز میلاو دی که د دوی سر د پاسه زرورک میلاو دی که د دوی په غاړه کې هارونه پراته دي که دوی په سټیج باندې مخامخ کرسو کې ناست دي دا اعزاز ولا هغې قرآن کریم ورکړی دی چې کم قرآن کریم ټول کائناتو له اعزاز ورکړی دی او په دې جمله باندې به زه اختتام واخلم تاسو وګورئ قرآن کریم کله راغلی دا اعزاز والا کتاب دی قرآن کریم چې کومه میاشت کې راغلی د ټولو میاشتو سردار رمضان دی چې کومه شپه کې راغلی د ټولو شپو سردار دی چې لیلة القدر دی چې کوم ځای کې نازل شوی دی هغه مکه معظمه او مدینه منوره ده چې د هغه ښارونو سرداران دي چې کومې فرشتې راوړی جبریل علیه السلام دی هغه فرشتو سرداره ده او چې کوم نبی باندې نازل شوی جناب محمد رسول الله د پیغمبرانو سردار دی دا قرآن کریم چې چا په سر باندې سجاو شو هغه ته سرداري میلاویږي هغه ته اعزاز میلاویږي ټیک ده چې ما او تا په یو وړوکي ځای کې رابط ناست یو په دغې ګلی کې یو 2 ټینټونه لګېدلي خو تاسو رب باندې یقین وکړئ چې ډېر پنډالونه به ډک وي د خلکو نه ډېر لوی لوی سټیجونه به جوړ وي ډېر های کوالیفاید خلک به په ناست وي ډېر لوی لوی سکرینونه به لګېدلي وي ډېر لوی انتظامات به ولې شوي وي ډېر لوی لوی سوشل میډیا خلک به راغلي وي میډیا خلک به راغلي وي خو یاد ساتئ هغه ټول لکونه خلک چې هغې له د هر یو خلک د هر یو میډیا دا مایکونه به خلکو مخې ته پراته وي او په لکونو خلک به په پنډالونو کې ناست وي خو رب یقین په ذات باندې یقین وکړئ رب ذوالجلال په ذات باندې چې هغه کروڑونو خلکو نه دا 50 کسان دا ډېر افضل ناست دي دا ځکه چې دا د قرآن کریم په عظمت کې ناست وي خویندو ته هم زه د عقیدت سلامونه کوم چې هر کله دومره مینې محبت سره پروګرامونه سجاوي په شوق باندې درود شریف ووایي اللهم صل علی سیدنا ونبینا وکریمنا وحبیبنا محمد وآله وصحبه وسلم دعا وکړئ رب کریمه الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين رب کریمه استا خوب حبیب فرمایلی دي چې ختم په آخر کې یو دعا ضرور قبلیږي خدای پاکه ډېرو خلکو ختمونه کړي دي بچیانو کړي چې کور کې ناست دي هلکانانو کړي چې موږ سره ناست دي رب کریمه چې دا وشمارلی شي څو کسان دي 6 کسان دي نو تاسو ووایئ چې 6 دعاګانې یقیني دي چې قبلیږي 6 دعاګانې به ضرور قبلیږي د قرآن کریم د عظمت په خاطر خو رب کریمه چې کومه دعا چې د قبلېدو واله ده دا دعا زموږ قبوله کړه او نور هم قبولې کړه رب کریمه موږ نه داسې راضي شي چې بیا ناراضه نه شي رب کریمه موږ خپله رضا را نصیب کړي په دنیا کې د ستا د دین تعلیماتو باندې عمل زموږ نصیب کړي د قرآن کریم علم عمل زموږ نصیب کړي د قرآن کریم په قبر او په دنیا او په آخرت کې فیضان زموږ نصیب کړي رب کریمه په دغه قرآن کریم په ختمانه کې ډېر ځوانان او مشران هم ناست دي په کور کې به خویندې ناست دي رب کریمه
زمونږ خالی جولې د خیر نه ډکې کې زمونږ دعاګانې قبولې کې زمونږ حاجتونه پوره فرمای څو بیماران دي صحت ولا ورکې څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې رب کریم چا کاروبار نشته کاروبار ولا ورکې روزګار نشته روزګار ولا ورکې نوکری نشته نوکری ولا ورکې کوم خويندې الکان دي رب کریم د واده او د رشتو رکاوټونه دي رکاوټونه ختم فرمای د چا به سکونی د سکون ولا ورکې چا به قراری د قرار ولا ورکې د چا به آرامي د آرام ولا ورکې رب کریم څه قسمه حاجتونه پسرونو کې دي رب کریم ټول حاجتونه ولا پوره کې رب کریم دعاو کې چې خدای پاک د قاری سي محترم او سره د جمله ملګرو د خويندو میندو او د مشرانو کشرانو څوک به اولاد دي خدای صالح اولاد ولا ورکړي نیک عمل اولاد ولا ورکړي څوک بیماران دي ظاهري بیماران دي باطني بیماران دي صحتونه ولا ورکړي او دعا دا چې رب کریمه مونږ د خپل در نه ملرې کوي خدای مونږ د خپل در سره جوړ وساتي رب کریمه مونږ د خپل ذات د قرآن او د حضور مبارک د در سره جوړ وساتي فتنو دور دی موبایلونو دور دی د فیسبوکونو دور دی د فتنو د گمراهۍ دور دی رب کریمه مونږ گمراهۍ نه وساتي رب کریمه مونږ گمراهۍ نه وساتي خدای قبر له مونږ یوازې زو د ایمان د دولت سره بوزي رب کریمه د قرآن ختمانه ده مونږ د قرآن خدمت نصیب کړي د قرآن محبت نصیب کړي د قرآن کریم اطاعت نصیب کړي او د قرآن او د صاحب قرآن شفاعت نصیب کړي په جمع باندې دعاو کې چې کومې خويندې راغلي دي د هغوی په زړونو کې به جایز مرادونه وي رب کریمه جایز مرادونه یې پوره فرمایي د هغوی په سر باندې د حیا څادر همیشه دپاره قایم و دایم وساتي ملک پاکستان ته هم دعا وکړي اسلامي ممالکو ټولو ته دعا وکړي خدای ټولو خیر عافیت نصیب کړي اسلامي حکمرانان څومره هم دي د اسلام او د وطنونو دپاره یې بهتر کړی کې څه دعا به غواړو ربه مونږ ډېر حاجتمند یو مونږ ډېر مات ګوډ یو ربه کریمه مونږ چېرته ځای نشته چې هلته دعا وغواړو هلته غوښته وکړو ربه د ستا در کې سوال کوو د ستا د کلام د ختمانې نه بعد سوال کوو خدای مونږ ټول حاجتونه پوره فرمایي خدای مونږ ټول حاجتونه پوره فرمایي ربه کریمه د ستا حبیب چې کومې د خیر دعاګانې وکړي هغه خیر دعاګانو کې لویه برخه زموږ نصیب وفرمایي زموږ محبوب او د ستا محبوب او د ستا د محبوبانو چې کومو څیزونه شر نه امن او امان وکړي ربه کریمه هغو څیزونه مونږ د شر نه امن او امان را نصیب وفرمایي ربه کریمه ایمان زوال نه مساتي د نیک عمل زوال نه مساتي ګناه معاف کړي نیک اعمال قبول و مقبول کړي رب کریمه زموږ څومره دعاګانې عبادات ریاضات خدمات دي خپل دربار کې شرف قبولیت نصیب کړي او دا دعا ډېره کوئ چې خدای پاکه مونږ کمزوري یو مونږ سره د خپل شان مطابق معامله وفرمایي خدای ته ډېر لوی ته عظیم ته ستارې ته کریم ته رؤوف د خپل شان مطابق مونږ سره په دنیا او آخرت کې معامله وفرمایي او د یاسین صاحب جنیدي صاحب او د هغوی د کور خلکو د مدرسه همیشه دپاره آباده وساتي څوک د 1 روپۍ خدمت ورسره کوي او دا چا لا څومره ښکلی ماحول جوړ کړی رب کریمه چا پکې روپۍ لګولې ده او چا پکې 10 روپۍ لګولې او څوک پکې راغلي دي او چا پکې څه قسمه خدمت کړی د دواړو جهانو نیکې بدلې ولا ورکړي علما هم راغلي طلبا هم راغلي دي خدای علم عمل اواز انداز کې برکتونه نازل کړي خدای پاکه مونږه چې دغې دنیا نه کله ځو د مرګ د شهادت سره د کامل ایمان سره په ژبه او په خوله باندې دا کلمه جاري کړي چې ټول وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم د ټولو